بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د اسلامیک وظایف د یوټیوب چینل مینوالو او کتونکو، الله رب العالمین مو همیشه د فاره خوشاله او تر تازه ساته. الله تعالی مو د هر غم مصیبت نه په حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند ټول ارمانونه سره زمونږه پوره کړه. عزتمندو، نن د یوې نوې وظیفې سره حاضر یم او دا وظیفه څه ده؟ دا وظیفه د الف لام میم ده. زما عزتمندو، الف لام میم وظایف ډیر زیات علما اکابر بیانوي او ډیر زیات پیدې په دې اسم مبارک کې پرتې دي. ډیر زیات فواید هم ډیر زیات دي او د دې وظیفې طاقت دا هم ډیر بې انتها دی. الله تعالی دې وظیفې له ډېر یو عجیبه شان ورکړی، ډېر زیات طاقت یې ورکړی دی. نو طریقه کار به یې صحیح طریقه کار به یې دی چې کله ته د ماسخوتن مونځ وکړې او د ماسخوتن مونځ نه پس به ځان له ځای کې کښېنې. محترمو اورېدونکو کتونکو، په داسې ځای کې به کښېنئ چې د چا سره مباحثه نه وي. داسې ځای کې به کښېنئ چې یک تنهایي وي. بالکل ځان له ناستې مخکې وروسته درود شریف ووایه او وظیفه وکړه. 321 پیرې به د الف لام میم دا وظیفه به کې دا تعداد 321 پیرې. مخکې ته درود شریف ووایه، مخکې وروستو ستا خوښه ده، ستا مرضي ده، ستا چاحت دی. که درود شریف یو پیره ته وې مخکې وروسته ستا مرضي ده. که درود شریف 3 پیرې وې، که 5 پیرې وې، که 7 پیرې وې، مخکې وروسته به ته دغه طریقه باندې درود شریف وې. د هغې په منځ کې به دغه وظیفه وکړې د الف لام میم دا به 321 مرتبه دا ذکر وکړې. بیا به الله رب العالمین نه دعا وغواړې او دا عمل ته وکړه 3 ورځې. انشاء الله تعالی د رزق د پراخۍ دپاره، د رزق د سیوا کېدو دپاره، د رزق د باران په شانتې د راورېدو دپاره ډېره مجربه وظیفه ده، ډېره فایدهمنه وظیفه ده، ډېر زیات فواید دي پکې. یو خو به دا ده د دې وظیفې برکت سره به انشاء الله تعالی ستا په رزق کې الله تعالی برکت واچوي. داسې برکت به واچوي چې ته به خلکو له چې کوم دی امداد او مدد به د خلکو سره کې، د خلکو سره به مرسته کې. نو دا وظیفه په دغه طریقه باندې وکړئ. انشاء الله تعالی الله تعالی به مو د رزق دروازې چې کوم دی د غیبونو کلاو کړي او د نورو خلکو سره به امداد کول شروع کړي. نو څومره چې زما محترم اوریدونکي کتونکي مینوال دي، هغوی ته عاجزانه درخواست، کم کسان چې چینل ته نوي دي نو ډېر په عاجزۍ سره چینل د سبسکرایب کړئ چې دغه نوي وظایف هغه تاسو ته درځي او تاسو ته چې کوم دی هغې نه پیدا اوچتوئ. الله مو خوشحاله او آباد ساته.